قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ چریدی ایمان روڑو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پَمِثل دا اغی لکسنگ چی تاسو ایمان راوڑے اے صحابہ کرام فَقَدِ اهْتَدَوْا ندیب ہدایت عمومی و دیب پسید لارش نو قرآن کریم کے رب العالمین وی کہ دے خلق دا صحابو پشان ایمان روڑو نو فقدیہ تدو دیب پا ہدایت باندش سنگ ایمان چی صحابو روڑو کو دسی ایمان دی نور و خلق روڑو نو فقدیہ تدو اللہ تبارک و تعالی فرمائی دی ہدایت والا شول دی کامیاب شول نو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام معیار حق اگرزول کتاسو کامیاب جوڑے دل غواڑے نو ایمان روڑے دا صحابہ پشان ایمان فقد اهتدو تاسو پنے غلار شولے او تاسو پسید لار روان شو چاچے دا صحابہ پشان ایمان روڑو دا صحابہ پلار روان شو نو رب العالمین ورطا اعلان کی چی فقد اهتدو دی خلق نیغ لار امندلا نو نیغ لار اغد چی سڑے دا صحابہ کرام پلار بندے روان شی نو چی سڑے پا صحابی باندے داغ لگیو پا صحابی تا کنزل کیو دا صحابی پا عزت حملہ کی نو دا سڑے کم طرف تا روان شو صحابہ خو اغا خلق دے چی اللہ وی دا دی پلار روان شئی نو فقد اهتدو اعلان دے زما دا طرفنا اللہ تبارک و تعالی وی تاسو پا ہدایت شولے کہ تاسو صحابہ پسی رست روان شو نبی علیہ السلام فرمائی زما صحابہ پا منزل دستورو دی زما صحابہ پا منزل دستورو دی بی ایہم اقتدیتم اہتدیتم اے خلقہ چی پا کم صحابی پا روان شولے نو اہتدیتم نیغ لار با عمومی پا نیغ لار با روان شئی خو چی صحابہ خپل مقتدا اگرزوئے دا خپل معیار دا خپل ایمان معیار حق چی دی اغا صحابہ دی صحابہ مونگ دا پارا معیار حق دی کو دا طول دنیا اولیاء را جمشی دا طول دنیا نیکان را جمشی او ورسر سلور دا مذاہب و امامانم شی دا طول دنیا سرد سلور وارو ایمو چی دا ورسرم شی او چی دا صحابی پا مقابلہ کے والے نو چی یو صحابی دا امام الانبیاء سر پا سفر تو او پا سورلی ناسو داغا دا اس دوڑا الوتی دا نو دا اغی صحابی دا اس دوڑا چی الوتی دا دا طول اولیاء دا صحابی دا اس دوڑی تا نشی رسے صحابہ اللہ دمر الوی مقام ورکڑے ادا چا ملگریو دا چا صحبت اللہ ورکڑے ادا امام الانبیاء باندی سرون شندلیو صحابہ دی و منگ دا پارا معیار حق
صحابه مبارک کې به جبې را اون غاړو ګورې یو ملعون را لګېدلی دی او د عثمان رضی الله تعالی عنه په عزت حمله کوي ته د عثمان رضی الله تعالی عنه په عزت حمله کوي ته عثمان رضی الله تعالی عنه داغدار کوي دا هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام فرمایل لکل نبی رفیق اے صحابو د هر نبی ملګری د هر نبی ملګری ورفیقی او زما ملګری صحابو یعنی فی الجنت عثمان زما ملګری به په جنت کې عثمان صحابو دا زما د جنت ملګری دی دا زما د جنت ملګری دی ما سره به جنت کې عثمان رضی الله تعالی عنه ما بده د جنت ملګری دا زما د جنت ملګری دی دا زما د جنت ملګری بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت نقل کئی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو کور مستجعن ډډه وخلی و دسی په اړخ ملاس او دا پنډی ښکارېدل او په اړخ باندې ملاس او دا پنډی ښکاره وه دې کې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راننوت منکر راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل حال اقشان پنڈی ښکاری پخپل حال بیا دی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رخکارش چی اگر آگے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل حال دے پنڈی ښکارا دا دی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رخکارش چی اگر منکر رخکارشو نو د دواړو جهانو سردار زر د ډډې نه رانیغ شو هغه پنډی یې پټه کړه پنډی یې ښکاره وه که نه پنډی یې پټه کړل او رانیغ شو ما ورته وی د الله حبیبه تا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغې تا پنډی پټه نه کړله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغې تا پنډی پټه نه کړه او چې عثمان ذوالنورین راغې نو تا پنډی پټه کړله ما ته وی بی بی عائشې زب څنګه د عثمان نه حیا نکوم عثمان چې په لاره رواني نو اسمان کې ته ملائک حیا کوي وی عثمان را روان دی رضی الله ته په هغې صحابي داغ لګئ ته د صحابي په عزت حمله کوي صحابه خو هغه خلق دی چې په لاره به روانو اسمان کې به ملائکو حیا کول وی عثمان روان دی رضی الله تعالی عنه حیا به کوله حیا ځکه ورته عثمان ذوالنورین وایي د امام الانبیاء دوه لوڼه د عثمان رضی الله تعالی عنه په نکاح کې نبی علیہ السلام یوه لور ورکړله هغه وفات شوله ورپسې ورله بله لورم په نکاح باندې ور د امام الانبیاء په دوه لوڼه واده په عثمان رضی الله تعالی عنه باندې لوی شان او لوی منقبت رب العالمین ورکړی ہر صحابی لا او بیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ یو ډیر لوی شان ورکړي یو لوی منقبت رب العالمین ورکړي عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لوی شان اللہ ورکړي ډیر سخاوت اللہ ورکړي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د تبوک موقع چې وا دا ډیر سخت جنگ وخا ډیر سخت حالات ډیر سخت مسلمانان د تکلیف موسم په اعتبار سره د مال په اعتبار سره جنگ تبوک چې دی دا ډیره یوه سخته غزا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله د چندې اعلان وی چنده راوړئ د تبوک غزا له روان د تبوک غزا له روان وي چنده راوړئ عثمان رضی الله تعالی عنہ په لستوڼي کې پیسې راوړلې په لستوڼي کې پیسې راوړلې او هغه علما لیکي چې په لستوڼي کې راوړل نو زر دینار راوړل دینار د سرو زروي ښه یو دراهم هغه د سپینو زروي زر دینار هغه راوړیو عثمان رضی الله تعالی عنہ په لستوڼي کې زر دینار راوړل تو زر روپے ورکنو بیا خبرې کوه په عثمان رضی الله تعالی زر دینار راوړل او په لستوڼي کې راوړل دومره ور سره ذهن کې د مال وقعت دومره مال سره محبت نو
امام الانبیاء لی دی جولی ترا گزار کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه دینار ولیدل هغه خو ډیره زیاته چنده وه، ډیرې زیاتې پیسې ته جوړېدلې، ډیرې زیاتې پیسې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې د غېږ کې اړول راړول، داسې د غېږ کې اړول راړول. ډېر ورته خوشحاله شو چې عثمانه دومره چنده تا راوړله د تبوک په موقع. داسې د غېږ کې اړول او راړول او په خوله باندې وینا شروع کړله، وی ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. عثمانه د نن نه پخوا تا ته هېڅ ضرر نشي در رسولی، تا ته هېڅ ضرورت نشته عثمانه د نن نه پخوا. مطلب دو اے عثمانه رضی الله تعالی عنه ته د نن نه پخوا نفلی صدقې نورې نه ورکوې که نه نو تا ته هېڅ ضرورت نشته که ته نورې تاله دا صدقه پوره ده. د هغه صحابي دی چې دومره چنده یې راوړله چې امام الانبیاء اعلان وکوي د نن نه پخوا به تا ته هېڅ ضرر نه در رسي. که ته نه نفلي نورې صدقې نه کوي نو هېڅ حاجت تا ته نشته، تا دومره مال نه. دا هغه صحابي دی، ښه دا هغه صحابي دی. او حدیث مبارک کې راځي چې کله د قیامت په ورځ ورسره الله حساب کوي ته صحابو پسې جبر وباسي، صحابو نه ژبې کنټرول کوي. خاص صحابه معیار حق دي، په صحابو به خپل سرونه قربانو انشاءالله. د یو صحابي د عزت نه زمونږ د ټولو سرونه قربان چې د یو صحابي عزت پې محفوظ کړي. چې کله ورسره حساب شروع شي او عثمان رضی الله تعالی عنہ حساب ترا مخامخ شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یوه دعا کړه، هغه دعا به را مخې ته شي. نبی علیه السلام دعا کړې وه، وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان. اے رحمان ذاته کله چې د خلقو سره حساب کوي خدایا او تله ولګي او د حساب میدان راشي نو یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان. اے رحمان ذاته د عثمان سره به حساب کی نرمی کوي. زه سفارش کوم الله، زه سفارش کوم د عثمان رضی الله تعالی عنہ په حق کې درته الله زه سفارش کوم چې د سره به آسان حساب کوي. د غریبانان ماړه کړل، د خلقو اختر د ځان د اختر سره برابر کو. یا الله د سره به آسان حساب کوي، د سره به حساب کی نرمی کوي. امام الانبیاء ورله دعا غوښتل، الله د سره به حساب کی نرمی کوي. سهل الحساب علی عثمان. رحمان ذاته د عثمان سره آسان حساب وکړه، حساب کې ور سره نرمی وکړه، حساب کې ور سره نرمی وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با یو ورځ صحابو ته وی دا پوری صحابي جنتی دی، دی به جنت ته ځي، دا جنتی صحابي. بل صحابي وی زرا پاسېدم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشاره عثمان رضی الله تعالی عنہ ته کړې وه، زرا پاسېدم د خبرې د مضبوطولو دپاره د عثمان رضی الله تعالی عنہ دا مخ مې داسې لاسو کې ونیو. ما وی د الله حبیبه دی یادوي دا اشارت تا دته وکړه چې دی جنتی دی. نبی علیہ السلام وی او دی یا تم چې دا جنتی صحابي او یوازې جنتی نه دی په جنت کې به زما ملګری وي، جنتی دی به په جنت کې زما ملګرستیا زما ملګری ابو بکر دا عثمان رضی الله تعالی عنہ دا زما د جنت ملګری دی به جنت کې زما ملګری. دومره بختور صحابي دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مذاکراتو د پاره الیګو مکی مکرمه ته دلته اطلاع رااله لوی عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کو کفار صحابه راتلل یو براتو د نبی علیہ السلام پلاس په بیعت کو لاس په د نبی علیہ السلام پلاس کې خدو او زمون بیعت علی الجهاد دستا پلاس کچری عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړي. یو صحابی براتو لاس په پلاس کې خودو دغه طبیعت رضوان وای
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے دا اللہ حبیبا اللہ رضا شو دا اغی مومنانو نا چی دا ونی دا لاندی تا سر بیعت کو، اللہ دا طولو نا رضاش، اللہ دا طولو نا رضاش. نو دیر ناپو خلق وائی وی چی کل دا بیعت رضوان کے دنو پدی کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دیکھو پکی نو دا دا فضیلت نہ دے حاصل. منگو اے قمقلا یو خدا بیعت دا وجن شو، دا بیعت رضوان دا پار شویو چی دا اطلاع راغلی و چی دے شہید شوی دے، دا خدا دا وجن شویو. او بل چی یو صحابی براتو لاس پہ دا نبی علیہ السلام پلاس کے خودو، نو چی دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر راگے نو دیکھو ونا نبی علیہ السلام صحابو توی وی کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوندے وی نوی دا لاس دا عثمان شو دا زماش خپل لاس رواغستو پلاس کے خود وی دا لاس دا عثمان شو او دا لاس دا امام الانبیاء شو. دین بل لوی شرافت شتا، دین بل لوی عزت شتا چی نبی علیہ السلام وی دا لاس دا عثمان شو کجوندے او دا زماش دم رپی دا امام الانبیاء یقین وی کجوندے نو دا لاس دا غشو زما پلاسی بیعت وقت کجوندے نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زما پلاس بیعت دم رپی کامل اعتماد. التا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا مشرکین ہوئی تو خو اثر آگلے نو دا بیت اللہ نخو پکی توافق کا کنا دیکھو نبی علیہ السلام مذاکراتو للے گلے وینا زب دا بیت اللہ طواف کم چی زما سر امام الانبیاء مل گرے زب طواف نکوم زب امام الانبیاء مذاکراتو لرا لے گلے زب طواف کم چی ما سر امام الانبیاء مل گرے زب دا بیت اللہ چکر لگ نبی علیہ السلام وی دا دلاش و دا زماناش دسی کامل و مکمل مین صحابہ وڑینا دسی کامل و مکمل مین دا امام الانبیاء سر دسی کلک عقیدت دا صحابہ کرام زانو نے پی قربان کری. یورز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسلور واڑا دا احد پا غر والاڑو دا احد دا غر اسنڈے دو اسنڈے نبی علیہ السلام ورطوئی ادرے گا احدا غر توئی غر تا ادرے گا تو ولی سنڈے گے تو احد غر پا زی ادرے گا مسنڈے گا. پتا خو نبی دا اللہ والاڑ دے، پتا خو صدیق والاڑ دے او پتا دو شہیدان والاڑ دی چی یو عمر فاروق یو عثمان رضی اللہ، یو در باندی نبی والاڑ دے یو در باندی صدیق والاڑ دی شہیدان دو در باندی شہیدان والاڑ تو ولی سنڈے گے ادرے گا دا احد غر پا زی باندے ادرے دا اغا صحابہ دی خان دا اغا صحابہ دی تو احد غر پا زی ادرے چی نبی علیہ السلام ورطی ادرے گا دا احد غر پا زی باندے ادرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ توقع وی عثمانہ شہادت پدر تمیلاوی کی خودیر پگران طریقہ بھئی دیر پگران طریقہ بھئی دیر گران بھئی غویز دا اللہ نے امداد وارم چھے اللہ ماتا آسان کی وی شہادت پا یو خودیر پگران طریقہ چھے کل پسی باغیان رووڑی دل کورتا او شہید کوي عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو روجی نیولی و دا قرآن کریم تلاوت روجی نیولی و دا قرآن تلاوت روجی حالت کی بندہ اللہ تا سمر نزدی او دا قرآن تلاوت چی بندہ کی نو اللہ تا سمر نزدی دا دوارا عملونا اللہ تا دیر دا نزدیکت نو دا روجی حالت و قرآن کریم مخی تا پروتو چی باغیان پیرانا اتا شہید کو امام شہید کوئے دا خوگو بو کوئے چی نو دا چا غستے ہوئے دا تا ویچی دا نبی علیہ السلام جماعت تنگ شنو دا چا عرد کرے ہوئے دا تا نو امام شہید کوئے امام شہید کوئے بہر صورت اگر ظالمان رالل او عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کو چی شہیدی کو نو دروجے پا حالت کے او قرآن کریم مخی تپروتو چی دا دنیا نلار
روجی نیمګړې پاتې شول او د روجې په حالت کې لاش دفن شو، دنیا نه د روجې په حالت کې او قرآن کریم مخې ته پروت و چې شهید شو. علما وایي د قیامت په ورځ به شهیدان مبارکې گواهی کېږي، د چا د شهادت گواهی به ځمکه ورکوي، د چا به بندیان ورکوي، د چا به څوک ورکوي، د چا به څوک ورکوي. او چې کله د عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت د گواهی ټیم راشي چې دی شهید شوی دی، علما وایي قرآن کریم د الله کلام به د عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت گواهی ورکوي. قرآن به گواهی ورکی چې دا شهید شوی دی. زه گواه کوم، زه گواهی ورکوم چې عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی. نو د شهادت گواهی چې دا اب قرآن کریم ورکی، اب قرآن کریم ورکی. صحابه له الله ډیر لوی شان ورکړی دی. صحابه نجب راون غاړو ښه د صحابه مدح کو. الله وی که د صحابه پس روان شولای نو پنې غلاري ستوري دي ستوري چې کم یو ستوري پس لاړی نو اهتدیتم نه به خطا کېږئ، نه به خطا کېږئ، سیده به روانې، سیده به روانې. دا ستوري دي ستوري، دا خپل پیشوا وګرځوئ، دا خپل ایمان د پاره معیار حق وګرځوئ او د صحابه په لار باندې روان شي. صحابه نبی علیہ السلام سره سم مینه کړې ده، ښه زمونږ به څه مینه ته وایې زما مینه ده، نه مړه دا مینه ده، په مخ دې ګیره نشته او دا مینه ده، ګیره ده او مونډۍ ده او دا مینه ده، دې تم ته مینه وایې، تم وایې زه په نبی علیہ السلام مین یم. مین صحابه ښه یو صحابي ور سره روټۍ ته ناست و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وی نوڼۍ کته کړله نو سالن کې د کدو ټنګره پرته وه، د کدو ټنګره وه. نو نبی علیہ السلام صحابي وی ما ورته کتل چې نبی علیہ السلام د کدو ټنګرې پسې داسې دا نوڼۍ ګرځوله لکه د کدو دا ټنګرۍ راوچتوله. چې ما نبی علیہ السلام ولیده چې د کدو ټنګره اوچتې، وایي د اق ورځې نه واله د مرګه پورې زما د کدو سره محبت پیدا شو، ما ډکې مینه د کدو سره پیدا شو چې دا امام الانبیا مې لیدی دی چې د پسې به یې د سالن کې پسې دا نوڼۍ ګرځوله نو د هغې ورځې نه زما د کدو سره محبت. یو صحابي راغی د سرو زرو ګوتمۍ په لاس، سره زر د نارینهو دپاره استعمالول حرام دي، ناجایز دي. نبی علیہ السلام چې وکتل مخې واړوي کاش چې زما د امت نارینهو سره زر نه استعمال، خفګان پې ظاهر چې تا ولې دا سره زر استعمال کړي، تا ولې د سرو زرو ګوتۍ استعمال کړي. اق صحابي ورغې هغه ګوته یې ارتا وکړه. صحابه ورته وی روایله د نبی علیہ السلام مقصد دا نو خرڅی کا په بل استعمال کې راوله، صرف مطلب دا چې پلاسوی مو. نبی علیہ السلام پې ځکه خفه شو چې پلاسوی مو، دې مقصد خدا نه دی چې تی بالکل ارتا وکړه. صحابي ورته وی وی په دې یو ځل امام الانبیا د خفګان اثرات مې په مخ لیدلی دي، زندگی بر به زه دې ګوتۍ ته لاس نه کم. په دې امام الانبیا خفه شه، مې په مخ کې د خفګان اثرات لیدلي. مین دې ته وی ښه یو صحابي شاهي دربار ته تللی او ټول بادشاهان ناست، نو ډوډۍ یې خوړله نو نوڼۍ ترې نه ارتا وشوله. چې کله نوڼۍ تا نه ارتا وشي هغه پاکوي نو دا به دوباره رالي خورې به ګندۍ بیا یې مه خوره. نو هغې صحابي نوڼۍ ته لاس کړو، خو ټول بادشاهان ناست، نو یو ورته وایي داسې مه کوه، دا د شاهانو دربار دی، دې کې دا ډېر بد خوی ګڼل شي چې سړی ډوډۍ راوالي. صحابي ورته وایي اترک سنت حبیبی لهؤلاء الحمقه، زه د دې بېوقوفانو د وجې نه د نبی علیہ السلام سنت پرېږدم، زه د دې بېوقوفانو د وجې نه د امام الانبیا سنت پرېږدم. نو مونږ هم مینه ده، دا مینه ده چې فرض مونځ وشي او ټول سنت پرېږدي او د جومات نه وځي، دا مینه ده. دا ته په نبی علیہ السلام مینې هغه وایي صرف ومېلې چې د کدو ټنګرې پسې نوڼۍ ګرځوله، د مرګه پورې مې کدو سره مینه کړې ځکه چې دا د نبی علیہ السلام خو. او مونږ به د جمعې فرض مونځ کو سنت په پرېږدو وبدانو، دا خو سنت دی. دا سنت د چا دی؟ هو دا سنت د چا دی؟ دا چا کړي دي؟
د چا مخې له به ورځي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حجر اسود ته ودرېد، مینه د صحابه وخه داسې حجر اسود کاڼي ته مخامخ شو، وی ای حجر اسوده زما عقیده ده چې ته یو کاڼی نه چاته نفع ورکولی شي نه چاته ضرر ورکولی شي، دا مې عقیده ده، ته چاله خیر نشي ورکولی. خو کوم ما نبی علیه السلام نه وی لیدلی چې ته ښکل کړی وې نو ما به نه وي ښکل کړی. خو ای حجر اسوده ما امام الانبیا لیدی و چې ته ښکل کړی وې او دا شونډې در باندې لګولې، راغې پې خولۍ پې ولګوله، ښکلې کوي ځکه د ښکلوم چې امام الانبیا ښکل کړی. ښه مینه دې ته وایي، مینه دې ته وایي. نو موږ وایو زمونږ مینه ده، سنت نه کوو، په مخ ګیرې نه راولو، دا مینه ده، دا مینه ده د نبی علیه السلام سره. یقین وکړه چې مینه کې دروغجن یې، ښه دروغجن یې، دا مینه ناقصه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا زندګۍ کې یو وفد راغلی او چې په مخ یې ګیرې نه وي، د یو ملک نه راغی. نبی علیه السلام چې ورته داسې وکتل ایکدم یې ته مخ واړه، وی دا خونه تاسو ته چا کړي، دا تاسو ته چا کړي؟ بیا ورته کتلی نه دي، وی دا خونه درته چا کړې وه؟ تاسو وګورئ مخونو ته، وی دا خونه درته چا کړي؟ بیا ورته مخ راړولی نه دی. چې میدان محشر یې ستا په مخ ګیرې نه یو د امام الانبیا مخې له ورشه، څنګه به ورځو؟ ښه په کلکو سترګو به ورځو، څنګه به ورځو د نبی علیه السلام مخې ته به څنګه ځو؟ څنګه به ورته دا شکل مخامخ کړو؟ وایي به چې ستا شکل د 1,24,000 پیغمبرانو نه بدل دی. په 1,24,000 پیغمبرانو کې د یو پیغمبر هم داسې نه و چې ږیره یې لر کړې ده یا یې ږیره د موټي نه کمه کړې ده. داسې یو پیغمبر، یو پیغمبر. ښه ځان غولوئ مخه، دا کټ کول او خریل دا دواړه په ګناه کې برابر دي. په دې ځان مه غولوئ چې ما ږیره پرېښې ده، نه، څلور واړه مذاهب وګورئ، څلور واړه امامان وایي کټ کول او خریل دواړه په ګناه کې یو شان برابر دي. ګناه یو شان ده. ښه دا یوه لار ده، مونږ وایو زه اوږده به یې کړي، هغه هم وایي زه دا اوږدومه لار ده. نو کله به یې اوږدی؟ 15 کاله تیر شو اوږده نه شوه، نو چې دا به کله اوږدېږي؟ نو دا مې دې دپاره پرېښې ده چې دا اوږدوم، ټیک شو، ځه مونږ به وایو چې دا ګیره دا انشاءالله اوږدېږي. نو دا به کله اوږدېږي؟ په دې نښه 10 کاله کې 12 کاله خو زما دلته وشو، په 12 کاله کې اوږده نه شوه، نو چې دا به کله اوږده کېږي؟ اراده به ته کله کوي چې دا ګیره دې اوږده شي؟ زه نه وامه، ښه زه نه وامه، زه درته د وصیت او د نصیحت په توګه وایم، د وصیت او د نصیحت په توګه چې په قبر کې به په یو سوال کې انخلی بیا، انخلی به چې د چا ګیره نشته او یا لنډه ده، قبر کې به انخلی په یو سوال کې. تا نه به تپوس کوي چې نبي دې څوک، پیغمبر دې څوک؟ دا شکل د یو پیغمبر و، دا د نبی علیه السلام و، نو قبر کې به دغه ځای کې نښتي یې، نو موږ خفه یو. بیا تاسو خو سکار نه یي، تازه جامتې کړې او هلته جنازې وشي او خښې کې تازه جامتې کړې، خدایه دته به قبر کې اوس څه وایي؟ یا الله، دنه به قبر کې اوس دریم تپوس شروع شوي که نه چې پیغمبر دې څوک و؟ خدای دې به قبر کې څه جواب ورکړي؟ ای د مزې رور کور راشي، ښه ډوډۍ ته کینې، میلمانه رخصت دي او کینئ، ځئ وخورئ مه خورئ، پرېږده وخورئ مه خورئ، د ده به قبر کې څه حال وي؟ د ده به اوس څه حال وي؟ دی به څه جواب ورکړي؟ دی به دې تپوس کې نښتی نه چې وګوره ستا شکل د نبی علیه السلام سره برابر دی، ستا شکل سمې خوري، ته څنګه وایي چې دا زما پیغمبر دی؟ شکل نه دی برابر، شکل نه دی برابر. آسان کار دی. وی ګیرو واله سي چلو کول، ګیرو واله سي چلو کوي، ګیره یې دا ګناه کوي، په دې ځان مه غولوئ. ښه دا ستاسو دپاره دلیل نه دی. ښه که ګیره یې دا هغه ګناه کوي، نو د هغې ګناه به ته الله تپوس کوي، په دې کې د ګیرې قصور نشته. ښه ستا نه بیا هم ښه دی چې ګیره یې اوږده ده، دا یو عمل ستا نه ښه دی، په دې کې ستا نه ښه دی. مړه وایي بیا سړي ګیره م او خلک وایي ګیره ده، نو ښه ده که نه چې خلک وایي چې ګیره ده. زه دا وامه چې ښکلي سنت او بعضې د مشرانو ته خو درخواست کوم، دا بعضې مشران نه دي، دا جولی ورته داسې خورم، ښکلي سپینګیري مشران دي، سپینې ګیرې دي او دا ورته نښتي. د دې سپینو ګیرو نه نور څه غواړئ مړه؟ چې ګیره سپینه شي که نه، نو دا خو چې څومره اوږده شي نو خوند کوي. مړه
د ابراهیم علیه السلام په ګیره کې سپین ډکې ولګېد ړومبې ډکې پکې سپین شو د ابراهیم علیه السلام ړومبې سپین د هغه په ګیره کې لګېد وی الله دا څه دي وی دا څه دي رب العالمین ورته وی نور المسلم دا خو د مسلمان نور دی نور دا سپین ډکې د مسلمان نور دی نور وی یا الله چې د مسلمان نور دی بیا خو نور سیوا کا بیا خو نور سیوا کا دا سپین ډکې نور دی نور چې دا په دې مخ کې لګېدلی ښه نور المسلم دا د مسلمان نور دی نور حدیث مبارک کې راځي چې اویاو اتیاو کالو ته یو مشر ورسي زه مشره ګیره ښکلې اوږده که که نه ښه حدیث قدسي دی رب العالمین وایي ما له حیا راځي چې زه به دله څنګ په اور عذاب ورکړو الله وایي ما له دې سپین ګیري نه حیا راځي نو تاسو نه الله حیا کوي نو چې موږ هم د الله نه حیا وکړو د سنتو اهتمام کوو ښه او جمعې په ورځ هره ورځ د سنتو اهتمام کوئ ښه دا یوه خبره مې ځان سره ولیکئ چې کم سړی سنت نه کوي د ده به فرض نیمګړي ښه د ده به فرض د ده فرض مکملېدی نشي د ده فرض مکمل نه دي چې کم سړی سنت نه کوي د ده فرض به ناقصي نیمګړي مه کوه سنت ښه دا فرض به درله الله تلې ته وخیږي او دا به نیمګړي راوخي وایي به نور ورسره څه شته وایي چې ده خو سنت کړي نه دي ده خو سنت کړي نه دي نو دا سنت معمولی عمل مه ګڼئ دا معمولی عمل مه ګڼئ کشرانو تاسو توام مشرانو تاسو توام ننم بچی سنت پریدی یاد ساته مشر سبا به د جمعې مونځ پریدي وبه نن سنت پریدي او سبا فرض پریدي ښه د بچو نگرانی کوئ وای ما مخکې به په جومات کې سنت کوي سنت بچی پریدي او د جومات غر شي چې سلام وګرځول شي خلک په ودانګي الله اکبر کدا ته نن مړ شي او نن د قبر کې کیږي تپوس شي چې پیغمبر دې څوک ته وایي نه ویلس تا خو نن سنت نه دي کړي ته څنګه دعوه کوي چې زما پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دې مونږ ټول د انبیو په سنتو باندې روان مونږ د خیر خواهۍ په بنیاد لګیو ښه چې اثرم زد نشته عناد نشته یو سړی د بیان تارګټ نه دی خدای دې نه کړي چې مونږ د بیان تارګټ تاسو وګرځو ښه ستاسو به ګیره نه یو شاید چې زمونږ نه الله ته ډېر خوښ یې ښه زمونږ نه به الله ته ګیره به دیم نه یو پګړی به دیم نه یو زمونږ نه به الله ته ډېر خوښ دا هېڅ پته نه لګي ښه زمونږ محترم یې نه در باندې بړاسو باسو نه در باندې تقریر پیټ کو خو د الله د رضا دپاره قسم په الله چې خیر خوام یو قسم په الله چې خیر خوام نیغه لار درته ښیو سبا به نه دا دوستان خلاص کی نه بم بیبي خلاص کی او نه بم بچی خلاصولی شي یا الله مونږ ټولو نه رضا شي یا الله زمونږ په ټولو مخونو باندې یا الله د انبیاء کرامو دا سنت زمونږ په مخونو راولي خدایه چې مرګ راولي چې د اوږدي ګیرې راته په دې سینه باندې پرتي خدایه چې غسل را لرا کی او دې ګیرو کې د غسل د اوبه پرتي او دا ګیرې راته په سینو پرتي خدا د دې ګیرو سرم قبر ته کوز کې خدای مونږ بې ګیروم قبر ته مه کوزئ خدایه مونږ له په لنډو ګیرو کې مرګ مه راولې خدایه او مه راله بې ګیرو مرګ راولې خدایه چې ځان ته م کله غواړې خدایه نو په اوږدو ګیرو کې م ځان ته وغواړه یو عالم لیکلی دی وی ملګري مې حفظ وکړو د قرآنو 90 سال عمر یو چې قرآن یاد کو لس کم سل کاله مې ډېر بختورو 80 کاله غیر حافظ ګرځېدلی و او چې الله سره د ملاقات ټیم راغی نو الله حافظ کو خدایه مونږ ته چې کله مرګ راولي خدایه اولم پاک کې خدایه مونږ پاک ځان ته وغواړي خدایه مونږ په اوږدو ګیرو کې ځان ته وغواړي یا الله خیره خاتمه په ایمان یا الله دې سنتو ته د دې خلکو د زړونه سپین کې خدایه د سنتو سره مینه پیدا کې خدای د امام الانبیاء مینه دې اړه ته کوزه کې خدای چې بیا د سنت نه پریدي خدای زمونږ د سنتو سره مینه پیدا کړه مونږ د پیغمبر په لار روان کړه اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارک وسلم آمین